د دې د وجې نه حاضرینو په داسې مجالسو کې چې په کومو مجالسو کې د خلفای راشدونو ګستاخي کېږي، د مونږ ستاسو د مور چې قرآن کریم کې د هغې په عفت او هغې په عظمت باندې قرآن کریم کې آیاتونه نازل شوي دي. جبریل علیه السلام مبارک د رب العالمین طرف نه د رب العالمین سلامونه په عایشه بیبي باندې راوړي دي چې کمې هستې ته رب العالمین سلامونه رالېږي، کمې بیبي مبارک رب العالمین په قرآن کریم کې نازونه او اداګان او عفتونه بیانوي. د هغې بیبي په باره کې څوک سپکې خبرې کوي، ضروري خبره دا ده چې دا په ځمکې په سر باندې د ده نه کمکلترین انسان نشته دی. که د مونږ پاکو صحابه کرامو ته څوک کم قسم پلیت نسبتونه کوي، یاد ساتئ دا نسبت به صرف دومره ووایم که چرې څوک سپوږمۍ ته لاړې توکوي نو په سپوږمۍ باندې لاړې غورځېږي نه، د سپوږمۍ په مخ باندې لاړې توکېږي نه. که چېرې چا سپوږمۍ طرف ته لاړې توکې د لاړې واپس په خپل مخ باندې راغورځېږي. سپوږمۍ ته څوک لاړې نشي رسولی، د سپوږمۍ په سپین مخ باندې څوک لاړې نشي توکولی، او که چېرې څوک یې د توکولو اراده کوي دا لاړې د انسان په خپل مخ باندې راغورځېږي. غرض مدا زمونږ صحابه دا د سپوږمۍ په مانند دي، مونږ صحابه دا د ستورو په مانند دي چې څوک پسې غپېږي، څوک پکې سپک او سپور الفاظ استعمالوي. حقیقت کې دا انسان سپک هم دی، دا انسان پلیت هم دی، دا انسان ګنده هم دی، او دا انسان د سپینه بدتر هم دی چې د ما د پاکو صحابه کرامو پسې څوک ګنده الفاظ استعمالوي. من کانا چې هغه هر څوک وي، که څوک پلار شي هم صحابو پسې څوک بیا دفعې ګستاخانه الفاظ استعمالوي، دا زمونږ د پلار حیثیت نه لري، دا زمونږ د دشمن حیثیت لري. ځکه چې پاک صحابه کرامو په بیادبۍ او ګستاخۍ باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زړه مبارک په دردیږي. ته د نبی پاک مبارک د زړه نه پوښتنه وکړه چې تا ته صحابه کرام څومره نږدې دي، تا ته اصحابه کرام څومره نږدې دي، ته د اصحابه کرامو زندگی وګوره. نبی پاک مبارک د صحابو سره د کم مینې محبت اظهار فرمایلی دی. چرته به حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک ارشاد فرمای چې کله دا فیصله وشوه او حواله د چا درکوم د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه چې هغوی ورته خپل امام وایي، د هغوی امام نه حضرت علی شیر خدا، حضرت امام سیدنا حسن المجتبی، حضرت امام سیدنا شهید کربلا، امام حسین علیهم السلام، دا د مونږ امامان دي، دا د بل چا امامان نه، دا د مونږ امامان دي، دا د مونږ د سترګو تور دي، دا زمونږ د سر تاجونه دي، دا د مونږ امامان دي. خو لیکن هغوی بې ځان ته نسبتونه کوي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې کله دا فیصله وشوه چې نبی پاک مبارک په خوا کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دفن دی او په خوا کې چې کم ځای باقی پاتې و عائشہ بی بی رضی الله تعالی عنها، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا ایثار و قربانی ورکړه چې دې ځای کې د عمر فاروق صاحب دفن کړی شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي چې ما ته پته وه چې نبی پاک مبارک سره خوا کې چې کم ځای د قبرونو جوړیږي، ما ته اول نه پته وه چې دلته به څوک دفن کیږي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی پاک پر روضه مبارکه کې چې کم دو صحابه کرامو د قبرونو د جوړېدو ځای و، حضرت علی شیر خدا مولا علی رضی الله عنہ فرمایي چې ما ته اول نه پته وه چې نبی پاک سره خوا په خوا به ابو بکر صدیق دفن کیږي او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره خوا په خوا به سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دفن کیږي. ما ته خوا نه او اول نه ځکه پته وه چې ما به نبی پاک په هر ځای کې داسې لیدو چې نبی پاک مبارک به فرمایل زه ابو بکر او عمر فاروق دلته لاړو، زه ابو بکر او عمر فاروق هغې ځای نه رالو، زه او ابو بکر او عمر فاروق په هر ځای کې به نبی پاک چې کله د ځان ذکر کولو
هلته به د ابوبکر صدیق ذکر کولو او چرته به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر کولو هلته به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ذکر کولو ماته نبی پاک د دې انداز نه چې هر ځای کې به ځان سره دا دواړه خلیفګان یادول په هر ځای کې ماته دا پته لګېدا چې دلته چا دو قبرونه جوړیږي یو به د ابوبکر صدیق قبر جوړیږي بل به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما قبر جوړیږي ماته د اول نه دا پته وه حاضرینو یاد ساتئ نبی پاک مبارک تشریف فرماو یو طرف ته ابوبکر صدیق سے تشریف فرماو بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما تشریف فرماو او نبی پاک خیلاس ابوبکر صدیق په لاس کې ورکو رضی الله تعالی عنہ او گس لاس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لاس کې ورکړو او نبی پاک مبارک دا سے راوچت شو صحابه کرام و سر راوچت شول دواړه او لاسونه داسې اوچت کړل یو لاس کې ابوبکر صدیق لاس بل لاس کې عمر فاروق لاس رضی الله تعالی عنہما او نبی پاک مبارک فرمایل چې ها کذا نحشر یوم القیامه اے صحابه کرامو چې کله زه د قیامت په ورځ باندې د خپل قبر انور نه راوچتېږم زه به داسې راوچتېږم چې د ما په ښي لاس کې به ابوبکر صدیق لاس وي د ما په ګس لاس کې به د عمر فاروق لاس وي دا څنګه چې ما اوس وینئ دارنګې د محشر په میدان چې زه راوچتېږم زه به داسې وم لکه څنګه تاسو ما اوس وینئ اسې د نبی پاک مبارک د دغې دواړو اصحابه کرامو سره څومره مینه محبت و او دا دواړه مبارکان زه ځکه روایتو په تناظر کې اشارتن عرض کول غواړم چې په دغې لسو ورځو په ذکر په مجلسونو کې ذاکرینو ته چې کومې پیسې ملاویږي همدغې صحابه کرامو د ګستاخۍ باندې ورته پیسې ملاویږي او بیا خاص کر د خلیفه اول و خلیفه ثانی د دې دواړو مبارکانو ګستاخیانې په دغو مجالسو کې کیږي او بیا ویلی کیږي چې د ځمکې په سر باندې څوک بیوقوف خلک تیر شوي دي العیاذ بالله دا د ځمکې په سر باندې بیوقوف خلک دا صحابه کرام دي العیاذ بالله راځئ قرآني تاریخ ګورو چې قرآن کریم کې کمو خلکو صحابو ته بیوقوف ویلي ډېر اوږدم نه په اولنۍ سپاره کې په اول کې تاسو قرآن کریم کلاو کوئ رب ذوالجلال خالق کائنات یو آیات کریمه نازل کړي رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ رب ذوالجلال فرمائی چې کله یو تفسیر مطابق منافقان بل تفسیر مطابق یهودیان کله چې منافقانو یهودیانو ته وویل شي چې تاسو ایمان راوړئ په شان د اصحابه کرامو په شان د ایمان راوړئ اے منافقانو په ظاهر باندې اوږده منځونه په زړه کې منافقت په ظاهر باندې صفونو کې ولاړ په زړه کې نفرت رب العالمین ورته فرمایي منافقانو د ستاسو دا ایمان چې اوږدې سجدې او په زړه کې د ایمان یو برخه هم نشته دی داسې ایمان نه الله پاک ورته فرمایي صحابو په شان د ایمان راوړئ چې کله منافقانو ته به دا وویل شول چې اصحابه کرام په شان د ایمان راوړئ د دوی جواب به څه قرآن کریم هغه جواب ذکر کړی دوی به څه قالوا انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه بیوقوفو خلکو ایمان راوړی مونږ هغه په شان د ایمان راوړو رب ذوالجلال د صحابه کرامو دفاع قرآن کریم کې فرمایي چې کله منافقانو دا خبره وکړه چې مونږ د بیوقوفو خلکو په شان د ایمان راوړو رب ذوالجلال ارشاد فرمایل چې الا انهم هم السفهاء رب العالمین فرمایي دا منافقان د محبوب کریم صحابو ته بیوقوف وایي الله با فرمایي بشکا خبردار چې صحابو ته څوک بیوقوف وایي په حقیقت کې عمده خلق بیوقوف دي خو رب العالمین فرمایي چې دوی په خپل بیوقوفتوب باندې پوهیږي نه قرآن کریم تاریخ مونږ ته بیان کو چې صحابو ته بیوقوف خلقو نسبت هغه خلقو کړی چې یا یهودیانو او یا منافقانو او په دغې لسو ورځو تیرو کې چې کم مجلسونه د ذکر کیږي او د اهل بیتو په شان په نامه باندې
د کوم مجلسونو انعقاد کیږي پاغه کې نسبتونه کیږي چې اصحاب کرام بیوقوفه خلق دي. قرآن فرمایي چې دا منافقانو طریقه ده. قرآن فرمایي دا د يهوديانو طریقه ده چې څوک صحابه کرامو ته د کمقلو خلقو نسبت کوي. څه نسبت ورته کو رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کې رب العالمین ارشاد فرمایي چې زما د محبوب کریم نه غیر چې کم چمنستان دی دا سو خلق دی. سورۃ انفال کې رب ذوالجلال فرمایي اولئک هم المؤمنون حقا. رب العالمین فرمایي کہ پس مکه په سر باندې څوک ایماندار خلق ګوري دا د نبی پاک مبارک صحابه دي چې د هر چا نه ایمان کمال ته رسیدلی دی. چې څوک ورته بیوقوف وایي یا به منافق یا به یهودي وي او سوچ ایماندار وایي دا د قرآن کریم اصطلاح ده چې څوک ورته ایماندار وایي دا په خپله باندې ایماندار خلق دي.